سلامونه ګرانو کتونکو، ډېر وخت بعد تاسو ته مخاطب یم او د هغې بنیادي وجه دا ده چې زموږ منطقه چې ده د ډېر غټې تبدیلۍ نه چې ده هغه تېرېږي. تاسو پته ده چې د افغانستان حالت چې دي هغه په خیبر پښتونخوا باندې، په پاکستان باندې په هر صورت چې د سماجي طور له سیاسي طور له زموږ د سکیورټي چې کوم صورتحال په هغې باندې اثر انداز کېږي. یو دوه ایشوز باندې پکار ده چې موږ نن جایزه والو. یوه دا چې بعضې حلقې یا بعضې سیاسي پارټیانې یا بعضې لیبرل او نیشنلیست فورسز چې کوم دي هغې د یو څو ورځو نه یو کیمپین چلی په نامنهاد سوشل میډیا باندې، او هغه دا چې د افغانستان چې کوم بدلون راغلی دی د هغې په نتیجه کې هغې یره ظاهروي یا د دې خدشې اظهار کوي چې پاکستان به یو ځل بیا د 9/11 نه بعد چې کوم صورتحال پیدا شوی دلته کې د امن و امان د هغه صورتحال سره به مخ شي. دویمه خبره چې دا هغه د طالبانو سره د مذاکراتو په حواله باندې چې زمونږ پریزیډنټ کوم انټرویو کې خپله خبره کړې وه یا زمونږ وزیر خارجه کومه خبره کړې ده چې کو هغې هتیار غورځوي نو پاکستان به د هغې سره مذاکرات چې دي هغه به کوي. اولنۍ خبره د دغه بعضې حلقو د خدشاتو په باره کې کول غواړم، او هغه دا ده چې د 2001 نه بعد چې په پاټا کې ایکس پاټا کې په خیبر پښتونخوا کې بیا د 2007 نه بعد کوم صورتحال جوړ شو د هغې د موجوده افغانستان یا د موجوده خیبر پښتونخوا د حالاتو سره هیڅ موازنه نشته. د هغې بنیادي وجه دا ده چې په هغه ټایم کې په افغانستان کې جنګ شروع شو او د هغې افټر شاکس چې کوم وو هغه په دې صورت کې په خیبر پښتونخوا کې خاص کر په قبایلي سیمه کې راغلي چې هلته کې د بارډرنګ ایریاز نه کوم زموږ سرحدي علاقې چې د افغانستان سره وي د هغې نه خلک راوتښتېدله او هغې دلته کې پناه واخسته، ځکه چې هلته کې انتظامي طور لا د پاکستان انتظامات چې وو هغه ټیک نه و او دغه حالت ته پاکستان چې دی هغه تیار نه و. موجوده حالاتو کې په افغانستان کې جنګ شروع شوی نه دی بلکې جنګ ختم شوی دی، او هم دغه وجه ده چې د 15 اګست نه بعد په افغانستان کې څه داسې غټه حمله یا واقعه چې ده هغه نه ده شوې. د طالبانو د مستقبل په باره کې، د لایحه عمل په باره کې، د رویې په باره کې د خلکو تجزیې او تبصرې او خدشات په خپل ځای هغه بجام کېدی شي، ټیک هم کېدی شي، خو دا یو تاثر ورکوله چې د هغې په نتیجه کې یا د دغه صورتحال په نتیجه کې به قبایلي سیمه یا خیبر پښتونخوا یا بلوچستان یا د پاکستان مجموعي حالات چې دي هغه به خرابېږي. یو ځل بیا به ملیټنسي په پاکستان کې راځي. دا تاثر په دغه حواله باندې غلط دی چې د ماضي په حالاتو کې او په موجوده حالاتو کې د ځمکې او د اسمان فرق دی.